السلام علیکم. خاوس ګوره یورین فارمیشن پروسس چې کوم ده د دې خپل سټیپس دي. ټیک ده، د دې کوم سټیپس دي؟ پهلنی سټیپ ده فلټریشن، دویم ده ری ابزارپشن، دریم ده سیکریشن، څلورم ده ایکسکریشن. دا د دې سټیپس دي یورین فارمیشن. خاوس مونږ ته پته ده کنه چې کډنی د فنکشنل یونټ څه شی دی؟ نفران ده. ټیک ده، نفران د کډنی فنکشنل یونټ ته او یورین فارمیشن چې کوم ده دا په نفران کې کیږي. ټیک ده، په یو کډنی کې 1.2 میلیون نفرانی او په دوو کډنی کې 2.4 میلیون نفرانی او دغه د نفران چې کوم دی سټرکچر مونږ دلته کې ډرا کو. ټیک ده، دلته کې دغه ریډ کلر چې کوم دا ګول بال شان ده، بال اف کیپیلریز چې کوم ده دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ګلومیرولس. ټیک ده، اوس دغه ری ابزارپشن او سیکریشن کې فرق څه ده؟ د دې ډیفینیشن مونږ ګورو. ری ابزارپشن دې ته وایي کنه چې کله نفران ټیبیول نه یو شی بلډ ته لاړ شي. ټیک ده، دې ته څه وایي؟ ری ابزارپشن. او د دې اپوزیټ چې کوم ده هغه ده سیکریشن. سیکریشن کې څه چل کیږي چې کله یو شی بلډ نه راشي او ټیبیول کې سیکریټ شي. ټیک ده، نفران ټیبیول کې سیکریټ شي، دې ته وایي سیکریشن. اوس به مونږه دغه نفران سټرکچر به لږ دغه کو وګورو. ټیک ده، دغه لیفټ والا چې کوم مونږ سره دغه دی کنه دې ته وایي افرنٹ آرټریول. ټیک ده، په دې باندې بلډ پلازما راځي. د رائټ والا چې کوم ده دې ته وایي ایفرنٹ آرټریول. ټیک ده، په دې ایفرنٹ باندې بلډ پلازما بهر طرف ته لیف کوي. ټیک ده، اوس دغه چې کوم ایفرنٹ آرټریول لکه نه دا مونږ سره ویزارکټا جوړوي. ټیک ده، ویزارکټا څه شی دی؟ ویزارکټا کیپیلریز دي. ټیک ده، ویزارکټا چې کوم دا یو شی ټیبیول نه بلډ ته ری ابزارو کوي او دغه شان یو شی بلډ نه سیکریټ کوي ټیبیول ته. نو دې پروسس ته څه وایي؟ کاونټر کرنٹ ایکسچینج. دا په څه وجه کیږي؟ د ویزارکټا په وجه باندې کیږي. خاوس مونږ دغه نفران پارټس ګورو. دغه چې کوم باومن کیپسول لکه نه دا کپ شیپ سټرکچر چې کوم ده دې نه پس چې کوم پارټ ته دې ته وایي پروکسیمل کنولیټیو ټیبیول. ټیک ده، د لاندې چې کوم ده دې ته وایي لوپ اف هینلې. ټیک ده، دلته بره چې کوم پارټ ته دې ته وایي ډیسټل کنولیټیو ټیبیول او دغه چې کوم ده کلیکټینګ ډکټ دې ته وایي د اخري پارټ ته. ټیک ده، دا د دې پارټس دي. لوپ اف هینلې دوه پارټس، یو ډیسنډینګ پارټ ته یو اسنډینګ پارټ ته. ښه نو اوس پروکسیمل کنولیټیو ټیبیول نه به کم یو شی ری ابزارو کیږي او بلډ ته به ځي. ټیک ده، نو که مونږ ګورو نو دې نه به مونږ سره سوډیم، کلوراید، پوټیشیم، ګلوکوز دغه آینز چې کوم دي دا به ری ابزارو شي. ټیک ده، امینو اسید به هم سره ری ابزارو شي او یوریا هم دا به ری ابزارو شي او لاړ به شي چېرته؟ بلډ ته. ټیک ده، دغه شان چې کوم ډیسنډینګ لیم د لوپ اف هینلې هغه به واټر ری ابزارو کړي، بلډ ته به لاړ شي واټر. ټیک ده، او دغه شان چې کوم اسنډینګ لیم ده هغې نه به موږ سره سوډیم، کلوراید، پوټیشیم به ری ابزارو کیږي، بلډ ته به ځي. ټیک ده، او دغه شان چې کوم دی موږ سره بل پارټ ته ډیسټل کنولیټیو ټیبیول هغه به موږ اوس ګورو. ټیک ده، ښه نو چې کوم ډیسټل کنولیټیو ټیبیول ده دې نه به موږ سره کم شی ری ابزارو کیږي؟ سوډیم، کلوراید، پوټیشیم، کیلشیم، میګنیشیم او بای کاربونیټ. دا به موږ سره ری ابزارو شي او بلډ ته به لاړ شي. دغه شان چې کوم موږ سره کلیکټینګ ډکټ ته هغې نه به سوډیم، کلوراید او یوریا ری ابزارو شي. ټیک ده، او بلډ ته به لاړ شي. نو دغه شیان موږ سره چې کوم دا موږ سره ری ابزارو دې ته وایي ری ابزارپشن سټیپ. ټیک ده، اوس وروره دویم سټیپ ته سیکریشن. مونږ ری ابزارپشن والا سټیپ وکتو. ټیک ده، اوس مونږ به وایو سیکریشن سټیپ. نو کوم چې پروکسیمل کنولیټیو ټیبیول دا کم شی سیکریټ کوي؟ دا به مونږ سره کریټینین، ډرګز او هایډروجن. ټیک ده، دغه درې شیان به مونږ سره بلډ نه سیکریټ شي او را به شي پروکسیمل کنولیټیو ټیبیول ته به را دننه شي. ټیک ده، دغه شان په ډیسټل ټیبیول کې به مونږ سره هایډروجن، پوټیشیم به سیکریټ شي. ټیک ده، ټیبیول ته به را دننه شي. مونږ ویلو چې سیکریشن کې څه چل کیږي؟ بلډ نه شی راشي او ټیبیول ته را دننه شي. ټیک ده، دغه هایډروجن پوټیشیم څنګه را دننه کیږي، سیکریټ کیږي؟ د دې لپاره خپل پمپ ته سوډیم پوټیشیم انټي ټرانسپورټر ورته وایي. ټیک ده، سوډیم به بهر ته لاړ شي او پوټیشیم به دننه ټیبیول ته سیکریټ شي د بلډ نه. ټیک ده، اوس وروره موږ سره چې کوم سوډیم واټر ده دا موږ سره بلډ پریشر ریګولیټ کوي. ټیک ده، په دې کې رول پلی کوي. او دغه شان چې کوم موږ سره بایو کاربونیټ ده او هایډروجن ده دا موږ سره اسید بیس بیلنس مینټین کوي. ټیک ده، یعنی کې پی ایچ ریګولیټ کوي. بایو کاربونیټ موږ سره بیس ته او هایډروجن چې کوم ده اسیډیټي زیاتوي. ټیک ده، ښه دې نه علاوه اوس به موږ د یو پارټ چې کوم ده که نه د نفران دا به موږ ډیټیل کې سټډي کوو. دا موږ چې کومه خبره وکړه چې مطلب دا شی ری ابزارو کیږي او دا شی ری ابزارو کیږي دې لپاره خپل سپیشل ټرانسپورټر هغه به موږ اوس ډیټیل کې ګورو. ټیک ده، دلته کې به موږ ډایګرام ډرا کوو. ټیک ده، نو پهلنی موږ سره ډایګرام د پروکسیمل کنولیټیو ټیبیول. ټیک ده، ښه اوس په دې کې ګوره بل موږ سره د اسنډینګ لوپ اف هینلې یو خو ما لومین هیډینګ ورکو یو خو ما سیل هیډینګ ورکو. ټیک ده، سیل مطلب بلډ، لومین مطلب ټیبیول. ټیک ده، دا ذهن کې یاد ساتئ. ښه اوس ګوره اوس هغه چې موږ کوم خبرې وکړې که نه څنګه ټرانسپورټ کېږي هغې لپاره ټرانسپورټر دي خپل. دلته ما یو ویزارکټر ډرا کړو. ټیک ده، ریډ کلر دې ته وایي ویزارکټا. ښه اوس دلته کې موږ سره یو ټرانسپورټر ده. ټیک ده، دغه ټرانسپورټر څه کار کوي؟ دا ټرانسپورټر چې کوم دی
ټیبیول نه موږ سره سوډیم او ګلوکوز کو ترانسپورت کوي انټو د ریډ بلډ سیل. ټیک ده. دغه ویزریکټر چې کوم ده موږ سره بلډ ده. ټیک ده. دې ته به دغه آین ری ابزرو کیږي. دغه شان موږ سره دویم ترانسپورټر ده سوډیم هایدروجن انټي ترانسپورټر. ټیک ده. دې لپاره ای ټي پی هم ریکوایري. ټیک ده. دغه ډیاګرام چې ته ګورې کنه ستا ذهن کې په خپل آیډیا راځي چې دغه شان کو ترانسپورت د کاونټر ده چې کاونټر خو یو بل خو راځي او یو به دې خو راځي چې سیم کو ترانسپورت نو دواړه په یو ډایرکشن کې ابزورب کیږي بلډ ته. ټیک ده. ټیبیول نه لومن مطلب دا ټیبیول او سیل مطلب دا ریډ بلډ سیل. ټیک ده. دغه خبره ذهن کې یاد ساتئ. نو موږ سره پیل نه سوډیم ګلوکوز کو ترانسپورټر او د دویم موږ سره د سوډیم پوټاشیم انټي ترانسپورټر. انټي ترانسپورټر ته کاونټر ترانسپورټر هم ویل کېږي. یو دننه لاړو او بل بهر ته رالو. ټیک ده. سوډیم ری ابزار شو بلډ ته او پوټاشیم چې کوم ده موږ سره بلډ نه دغه شو سیکریټ شو رالو ټیبیول ته. ټیک ده. نو دې لپاره ای ټي پی ریکوایري ده. که موږ سره بل ترانسپورټر چې کوم ده هغه ده ها دغه چې موږ سره هایدروجن چې کوم رالو کنه ټیبیول لومین د سیکریټ شو دغه موږ سره بایکاربونیټ سره ملو شي او موږ سره به H2CO3 به جوړ کی. H2CO3 چې کوم ده دې ته وایي کاربونیک اسید. ټیک ده. دغه کاربونیک اسید به بریک ډاون شي واټر او کاربن ډای اکساید ته. بیا به څه چلو شي په نیکسټ سټپ کې چې کله دا بریک ډاون شي دغه واټر چې کوم ده دا به کاربن ډای اکساید سره ملو شي په سیل کې. ټیک ده. او موږ سره به څه چلو شي په نیکسټ سټپ کې موږ سره به کاربونیک اسید جوړ شي په سیل کې دننه. ټیک ده. او دې لپاره کوم انزایم ده هغې ته وایي CA مطلب کاربونیک انهایډریز. ټیک ده. نو دغه چې کوم H2CO3 دا بیا په سیل کې دننه بریک ډاون شي انټو هایدروجن او بایوکاربونیټ. ټیک ده. ها نو اوس دې نه پس چې کوم دغه هایدروجن دا به واپس هملته بیا را ترانسپورټ شي بیا به بایوکاربونیټ سره ملو شي لیفټ سایډ کم سټپ ته. ټیک دا به دوباره بیا وشي. ټیک ده. ها دې نه علاوه اوس بل کوم نیکسټ سټپ کې به څه چل کېږي دلته کې موږ سره بل ترانسپورټر درلو دا څه کار کوي د بایوکاربونیټ او بایوکاربونیټ نه علاوه سوډیم چې کوم دی دا ری ابزارو کوي. ټیک ته. بلډ ته مطلب بایوکاربونیټ سوډیم کو ترانسپورټر دې ته ویل کېږي. دغه چې کوم بایوکاربونیټ چې کوم ترانسپورټ شو کنه د بلډ ته ری ابزار شو دا په سوډیم باندې ډیپینډنټ ده. ټیک ته. بغیر سوډیم د بایوکاربونیټ نشي ری ابزار کېدی بلډ ته. ټیک ته. دې ته وایي سوډیم بایوکاربونیټ کو ترانسپورټر سیم ډایرکشن کې ترانسپورټ شول دواړه او دغه موږ سره چې کوم د سیکنډري اکټیو ترانسپورټ ته ځکه چې سوډیم باندې ډیپینډنټ ده. دغه شان موږ سره چې کوم سوډیم ګلوکوز امینو اسید هغه هم موږ سره سیکنډري اکټیو ترانسپورټ ځکه چې په سوډیم باندې ډیپینډ و. خو اوس موږ ته پته ده چې کوم ډیسینډینګ لوپ اف هنلي ده هغې نه صرف واټر ری ابزارو کېږي نو دا به موږ ډېر زیات نه چیډو. موږ به اوس اسینډینګ لوپ اف هنلي کیسه به کوو. ټیک ده. چې په اسینډینګ لوپ اف هنلي کې څه چل کېږي کم یو ترانسپورټر دی په دې کې موږ ووایو چې سوډیم کلورایډ او پوټاشیم ری ابزارو کېږي نو دې کم یو ترانسپورټر ده د دې چې کوم ترانسپورټر دی د دې نوم ده پوټاشیم 2 کلورایډ سوډیم کو ترانسپورټر. ټیک ده. دغه ترانسپورټر چې کوم د موږ سره به سوډیم 2 کلورایډ او پوټاشیم به ری ابزارو کی بلډ ته. ټیک ده. فرام اسینډینګ لوپ اف هنلي انټو بلډ. دغه شان موږ سره چې کوم سوډیم پوټاشیم دغه د پمپ ته کنه ای ټي پی چې کوم یوز کوي هغه به موږ سره پوټاشیم سیکریټ کی فرام بلډ انټو اسینډینګ لوپ اف هنلي او سوډیم به موږ سره ری ابزار شي د لوپ اف هنلي نه انټو د بلډ. ټیک ده. نو دغه سمپل کیسه درلوده. Potassium to enter the lumen موږ سره چې کوم from the اسینډینګ cell. لوپ اف هنلي ده د دې نه پس چې Let us now کوم یو focus پارت د نفران هغه پارت نوم ده ډیسټل کنولیوټډ ټیبیول. ټیک ده. اوس به موږ د دې ډیسټل کنولیوټډ ټیبیول کې کوم ترانسپورټر چې دي هغه به موږ اوس ډسکس کوو. ټیک ده. چې په دې کې کم ترانسپورټر دی موږ سره بس د یو خبره ذهن کې یاد ساتئ چې ری ابزارشن به همیشه د بلډ ته کیږي او سیکریشن به همیشه ټیبیول ته کیږي. ټیک ده. سیکریشن کې به یو شی ټیبیول ته راځي او ری ابزارشن کې به یو شی بلډ ته ځي. ټیک ده. دغه یاد ساتئ. اوس موږ سره په دې ډیسټل کې کم یو ترانسپورټر ده دا موږ ګورو. ټیک ده. دې کې موږ ته چې کوم دغه د ترانسپورټر دې ته وایي سوډیم کلورایډ کو ترانسپورټر. ټیک ده. دغه کلورایډ چې کوم د ری ابزار شي بلډ ته او سوډیم چې کوم دا هم ری ابزار شي موږ سره بلډ ته. سوډیم په ایکسچینج کې موږ سره پوټاشیم چې کوم د هغه سیکریټ شي انټو د ټیبیول. ټیک ده. ډیسټل ټیبیول ته چې کوم دی پوټاشیم آین چې کوم دا موږ سره سیکریټ شي به دغه سمپل شي او دې پروسس لپاره ای ټي پی یوز کیږي. اوس وروره په ډیسټل ټیبیول کې موږ سره په دوو سیل په منځ کې چې کوم سپیس وي دې ته څه وایي ټایټ جنکشن. د ټایټ جنکشن په ذریعه باندې میګنیشیم او کیلشیم ری ابزارو کیږي بلډ ته ویا د پروسس اف ډیفیوژن په ذریعه باندې. ټیک ده. موږ سره نیکسټ پارت ته ډیسټل کنولیوټډ ټیبیول اینڈ کلیکټینګ ډکټ. ټیک ده. په دې کې موږ سره کم ترانسپورټر دي موږ به اوس هغه ډسکس کوو. ټیک ده. باقي پارټس له موږ وکړو کنه ترانسپورټر. اوس موږ چې کوم دی ډیسټل ټیبیول او کلیکټینګ ډکټ د دې والا ترانسپورټر چې کوم دی دا به اوس موږ سټډي کوو. نو دې کې چې کوم موږ سره ترانسپورټر دی وروره دې ته وایي
सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर या بیا انټي ट्रांसपोर्टर هم دته ویل کیږي ټیک ته یو 72 ابزار شي یو چې کوم د سیکریټ شو انټو د ټیبیول هایدروجن چې کوم د سیکریټ شو ټیبیول ته او سوډیم چې کوم د هغه موږ سره ټیبیول نه ابزار شو بلډ ته ټیک ته سوډیم هایدروجن انټي ट्रांसपोर्ट اوس دغه چې کوم هایدروجن د دارو بای کاربونیټ سره ملو شي او موږ سره مکشان بای کاربونیک اسید چې کوم د هغه موږ سره جوړ شي H2CO3 دغه کاربونیک اسید چې کوم د موږ سره بریک ډاون شي کاربن ډای اکساید او واټر ته دورا کاربن ډای اکساید چې کوم د موږ سره ری ابزارب شي ټیک ته ها دغه چې کوم کاربن ډای اکساید د موږ سره دلته کې بیا واټر سره ملو شي په سیل کې دنه ټیک ته بیا به نیکسټ سټپ کې څه چلو شي دا اومک شان سټپ څنګه چې اپروکسیمل ټیبل کې کا سټپ او سیم کا سټپ تا ټیک ته دلته چې کوم کاربن ډای اکساید واټر ملو شي کاربونیک اسید به جوړ شي ټیک ته او کاربونیک اسید به بریک ډاون شي انټو بای کاربونیټ او هایدروجن بای کاربونیټ به ری ابزارب شي ټیک ته موږ سره او چې کله بای کاربونیټ کله ری ابزارب شي نو موږ سره کلوراید سیکریټ شي انټو د ټیبیول نو دې ته وایي بای کاربونیټ کلوراید کاونټر ټرانسپورټر ټیک ته اوس وروره موږ سره په کلیکټینګ ډکټ کې چینل سي ټیک ته کلیکټینګ ډکټ کې د کم چینل دی دا موږ سره وروره سوډیم او پوټیشیم ایکسچینج چینل دی ټیک ته سوډیم به ابزارب کیږي او پوټیشیم به سیکریټ کیږي او دغه سوډیم پوټیشیم چینل څوک کنټرول کوي دا موږ سره الډوستیرون هورمون چې کوم دا هغه کنټرول کوي ټیک ته الډوستیرون چې کوم دا موږ سره اډرینل ګلینډ ناراضي اوس وروره چې څومره زیات الډوستیرون چې کوم دا هغه موږ سره سیکریټ شي اډرینل کورټکس نه ټیک ته اډرینل ګلینډ نه نو اون زیات به موږ سره سوډیم ری ابزارپشن زیات کیږي اون زیات به موږ سره چې کوم د واټر ری ابزارب کیږي ټیک ته اون زیات به موږ سره پوټیشیم چې کوم د هغه سیکریټ کیږي انټو د ټیبیول ټیک ته چې کله الډوستیرون زیات سیکریټ شي چې پوټیشیم زیات سیکریټ شو د دې مطلب دا شو چې پوټیشیم لیس ابزارب شو ټیک ته ادوار یو بل اپوزیټ ته ما وختي ویلیو وروره اوس به مونږ صرف دغه کلیکټینګ ډکټ چې کوم ده کنه صرف کلیکټینګ ډکټ به لږ ډسکس کوو ټیک ته یوازې په کلیکټینګ ډکټ کې مونږ سره سپیشل چینل سی وروره د چینل ته وایي ایکوا پورینز ټیک ته دغه ایکوا پورینز چې کوم دي کنه دا واټر ری ابزارب کوي مونږ سره ټیک ته ها دغه چینل چې کوم دي مونږ سره ایکوا پورین دا څه د وجې فارم کیږي جوړیږي د دې فارمیشن څنګه کیږي هغه به اوس مونږ لږ ډسکس کوو ټیک ته نو مونږ سره یو هارمون د وروره هغې ته وایي ای ډي ایچ ټیک ته انټي ډیوریټک هارمون ای ډي ایچ ته بل نوم ویسوپرسین هم اغوستلی کیږي ټیک ته ښه اوس مونږ سره چې کوم دغه دی پوسټیریر پیچیټري ګلینډ ده دا مونږ سره ای ډي ایچ سیکریټ کی ټیک ته ای ډي ایچ چې کوم دی دې ته ویسوپرسین هم ویلی کیږي دغه ای ډي ایچ چې کوم دی دا مونږ سره ایکواپورین فارمیشن وکړي چې کله ایکواپورین فارمیشن وشي نو موږ سره واټر ری ابزارپشن هم انکریز شي ټیک ته سیوا شي نو دغه شان موږ سره چې کوم دی واټر ری ابزارب شي اوس وروره موږ ری ابزارپشن او سیکریشن مکمل وکړو ټیک ته چې کوم شی ری ابزارب کیږي او کوم شی سیکریټ کیږي هغه موږ ټوټل وکړو دې نه علاوه چې کوم شی پاتې شي باقي هغې ته وایي یورین ټیک ته چې کوم نه ری ابزارب کیږي او نه سیکریټ کیږي هغې ته څه وایي یورین یورین کې موږ سره کوم شی پاتې شو 95% واټر نایټروجینس ویسټ آینز میټابولایټس ریډ بلډ سیل وایټ بلډ سیل دا موږ سره په دې یورین کې وي ټیک ته دغه یورین چې کوم دا موږ سره باقي چې کوم پاتې شوی پروډکټ هغې ته وایي ټیک ته مطلب دا نه دی ابزارب شو نه سیکریټ شو دا موږ سره پاتې شو نو دغه موږ سره یورین چې کوم دا موږ سره بیا ایکسکریټ آوټ شي ټیک ته باډي نه نو دغه موږ سره ټوټل پروسس د ابزارپشن سیکریشن فلټریشن او ایکسکریشن نو دې پروسس ته ویل کېږي یورین فارمیشن ټیک ته کمپلیټ شولو دغه ټاپک وروره په دې سوال کې ټرانسپورټر به ذهن کې یاد ساتئ چې پروکسیمل ټیبل کې دغه ټرانسپورټر د ډسټل کې دغه د اسندنګ لوپ کې دغه ټرانسپورټر چې کوم دي کنه دا به ذهن کې راټکي مکمل او کم شي چې ایکسکریټ کی هغه به هم ذهن کې یاد کې او کم سیکریټ کی هغه به هم ذهن کې یاد کې ټیک ته